زلمی چې کله بیدار شي ویښ شي نو نن مونږ هغه ګوالیرئ چې د شهیدانو وطن دی د غازیانو وطن دی نن هم هغه خیال د خیرالله یا د نور ملګرو په بدن کې به ګولۍ پردي نن مونږ هغه د شهیدانو د غازیانو وطن ته مشاعرې له راځو او مشاعره په خپله باندې دا امن یو علامت دی ما چې کله ملګري وویل چې په ګوالورۍ کې پروګرام دی نو زما مور هم نه جوړه وه زه خپل هم نه جوړم خو ما ورته وویل چې ګوالورۍ ته مونږ مخکې مړو وکړو او اوس به خوشحالي لوځو نو ضرور به درغلم او خاص کر د سوات دې پرلس چې چا د سوات امن تباه کو او د خلاف چې څونه ولسي پاڅونونه شو په هغې کې د ګوالرۍ برطانیې د مټې د ټولو علاقو ځوانانو مشرانو ډېر په نره باندې ګډون کړی او هغه امن یې خپل په ځای کړی په هغې زه ټولو ځوانانو ته مشرانو ته سلام پیش کوم حسین علي صاحب د حشر خبره وکړه خو هغه کشرانو ته یې تفصیل ونه وی چې حشر به څنګه کېدو نو مخکې به حشر داسې کېدو چې د یو کس جوار غنم یا وا خبر راودلی کېدو د هغه ټول کلي خلک به جمع لاړو او په یو ورځ به ورته هغه هر څه اوري او بل اوررو ډب به یې ورته او دغه شان مو چې کله بیا د بل کس نمبر نو هغه له به یې کول اوس د حشر رنګ بدل شوی دی اوس حشر داسې کېږي لکه په دې مخکې میاشتو کې چې ریاست په موږ پسې بیا طالبان راویستي وو ټوپکماري راویستي وو او وسلوال یې راویستي وو دا خلک چې ورپسې ووتو دې چوکونو ته او ویې ځغلول اوس دغه د حشر رنګ